زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو دا وخت موجود یم د پریس کلب مخامخ د تیرا چې کوم متاثرینو 2 میاشتې مخکې چې کوم راوستیو اپریشن لپاره چې په تیرا کې به اپریشن کیږي دا وخت هماغه متاثرین ما سره موجود دي. د هغوی سره به هم خبرې کوم او زما په شا باندې تاسو ګورئ جرګه روانه چې کوم د پی ټي آی ام ان ای اقبال افریدي صاحب دی هغه په جرګه کې ناست دی. د هغوی سره به هم خبرې کوو خو دا وخت د تیرا متاثرین ما سره موجود دي. هغوی سره خبره کوو څه مطالبې دي ستاسو 2 میاشتې پوره کېدو کې دي چې کوم مطالبات صوبایي حکومت کړي وزیر اعلی کړي د پیسو حواله سره هغه کې تاسو فند ملو شو کوم ملو نشو لګ راته وای سبا خبره خو داسې ده چې مطالبه خو ډېرې دي ځکه چې ما خپله 2 کورونه په تیرا کې تر اوسه پرې کاغذونه مې جمع کړي دي د ای سی ډي سي نه به دستخط شوي دي خیبر هاوس نه چې کوم دي پاس شوي دي بیا ورک شوي دي تر اوسه پرې پته نشته چې چېرته دي د کارنیل نه بره نه لیټر راغلی و هغه پیسې نه کریا منتخب شوي ده بس ورک شول. بله دا چې هلته مې 2 کورونه دي د کور چې کوم ښایست غوزان چې ورته موږ وایو افروټ دا یې مکمل والي دي تقریبا 7 ونې زړې د پلار نیکه ځنګل چې کوم د روډ نه علاوه و هغه یې داسې والی دی چې بالکل یو ونه هم کې نه پرېښې ویې شولې بقایا دا چې په یو خاندان کې 4-5 لکه یو پلار وي 4-5 زامن وي نو د هغو بیا خپل لمسي وي خاندانونه بیل وي نو د کور په سر یو خاندان نه صرف دا پیسې میلاو دي هغه کسان الله چې کوم هلته کې ډېټه وي د کور په سر یو کس مشر نوم لیکلی دی بقایا چې کوم د دوی د زامن دي د خاندانونه بیل دي د هغوی لمسي دي هغوی بچي دي هغه یې پکې نه دي حساب کړي اوس ما اورېدلي چې 15,000 کم سیمونه خلکو کم اخیستي دي هغه یې رجسټر کړي دي ختم کړي دي چې د دغو کار به نه کېږي ولې نه کېږي صرف د کور په سر یو مشر چې کوم دی هغه بس هغه لا پیسې اخلي دي چې هغه به ملاویږي نو بقیه مطالبه خو ډېرې دي موږ دا غوزان چې والي دي اوس چې موږ لاړ شو هلته کې زه خپله تلم په بره طریق باندې مخکې لکه چې بالکل دلته کې غذاب راغلی وي دا ونې چې موږ هغه ځنګل ځکه چې هغوی غرونه هغه هر څه خو په ځنګلو باندې اخیسته وو هغه اوس نشته په ځمکه پراته دي نو چې زه خپل کور ته لاړم نو ما داسې لږ ځل پردي کور ته راغلی وم. صحیح مهرباني دا وخت را سره بل ورور موجود دی دا راته ووایي د تیرا چې کوم اپریشن و تاسو دلته کې راغلي جرګه کې ستاسو ام ان ای صاحب چې کوم دی هغه هم موجود دی اقبال افریدي صاحب صوبایي حکومت نه ستاسو څه مطالبې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا نعبد و ایاک نستعین. امان و نور الله افریدي زه د ضلع خیبر د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا اکټیویسټ د مونږ صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده مونږ به مخکې ګیله کوله چې مونږ سره ظلم کېږي باقاعده اوس خو مونږ صوبایي حکومت هم دی او د ابایي علاقې سهیل هم دی نو سهیل لا پکار ده چې کوم 24 رکني کمیټې د هغې خلاف اف آی آر وشي ځکه چې دا کم کور هم شوی دی دا د خلکو د عوام په ذریعه باندې نه شوی د خلکو په رایه نه دی شوی د حکومت په ذریعه باندې شوی دی د هغې نه بعد چې کوم موږ په علاقه کې کټایي کېږي داسې روډونو مسلې دي نورې مسلې دي مطالبې د خلکو ډېرې دي خو موږ به لاندې دا وایو چې موږ له 10 اپریل د واپسي کړه ووتک د هغې ټیم هم پوره شوی دی هېڅ دره کې نه لګېږي بل خلک د کوازونو خبره کوي چې یاره مثلا موږ له ټوکنې ملو دي چالانې ملو دغه مسله دا و چې د چا د فنګر مسله ده د چا اډرس مسله ده د چا د ضلع خیبر اډرس دی د چا د پېښور دی انشاءالله چې دا به زر تر زره وشي دا خو ډي سي صاحب وویل د هغې نه بعد چې کوم دا د کاغذاتو مسله نور دي د 2018 نه واخله تر 2026 پورې چې کوم کاغذونه یي دا خو په سرکوري دفترو کې دي بس دی ویرې مو وړي تیلې مو وړي خو تر اوسه پورې ډېر پکې موږ وخوړل د موږ هغه ریل هغه کاغذات چې کوم دي هغه بهر نه دي روتي خلکو لا نه ده ظاهره شوې چې موږ له خپل حق میلو شو بقایا چې کوم میدان پاتې شوه د بوټیو خبره مونږ له صوبایي حکومت یا وفاقي حکومت چې کوم بوټي روکوي هغه مونږ له داسې بوټي نه دي روکړي چې هغه مونږ له فایده روکړي یا به یې کیکار روکړی وي یا به یې لوچي روکړی وي دا کومه چې مونږ قدرتي شوي دو دا یو ښایست راوړي دا کوم چې کنده بوټي دا داسې ښایست نشي راوړلی لکه کومې چې قدرتي وي ډېره مننه شکریه.